جهیز زه د هغې لفظي معنا مرته کوم او د هغې په مقصد باندې کوشش کوم چې پوهه کړم او بیا تاسو وګورئ چې دا زمونږ د معاشرې دپاره څومره ناسور دی. نن سبا څومره زما او ستاسو په کورونو کې خویندې بچیانې د دغې د غیر شرعي د جهیز د لعنت د وجې نه په کورونو کې ناست دي او بیا یو جنۍ چې د هغې عمر نکاح ته برابري او یو هلک چې د هغې عمر نکاح ته برابري او بر وقت د هغې نکاح ونشي او په هغې باندې یو ساعت تیرګیم نو دا انسان مکمل د الله جل جلاله په نافرمانی کی. ډیره سخته خبره ده. د معاشري فساد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای نکاح ارزان کړئ، نکاح آسان کړئ. زمونږ تاسو د معاشري دا نن سبا دا حال دی چې په کوم ټیم کې د جنۍ او د هلک د رشتې خبره کیږي بالکل په همغو ټیم باندې په همغو ورځ باندې غاټې غټې پرپړې په کاغذونو کې ولیکلی شي چې دا زما مطالبه ده او دا زما مطالبه ده، دا سیز به کوي دا به داسې کوي. او ایون تر دې پورې چې ما اورېدلي زم د دغې معاشرې کسې ما چې بعض یو وخت کې د دوکان او د مارټ حوالم درکوي چې دا سامان به هم په دغه ځای کې اخلي، بل ځای کې به اخلم نه. او یو ټکی زمونږ استاسو په معاشره کې بدبودار ټکی راوتلی دی، برینډ دی او دا برینډ دی او دا برینډ یو بدبودار ټکی دی دا چې د فلان برینډ والا او فلان دی والا او فلان چرته چا د اخلاقو برینډ معلوم نه که چې د اخلاقو معیار څه شی دی، د دیندارۍ برینډ څه شی دی، د مسلمانۍ برینډ څه شی دی. په دغو قصه کې مونږ او تاسو نه یو څومره فتنې او فسادات دغې بچې د وروسته په دغو کور کې جوړې شي. او بیا مولانا صاحب دعا پکې وکړه او مفتی صاحب دعا پکې وکړو. ته ابتدا نه په شریعت باندې نه روان ستا، ابتدا نه په شریعت باندې عمل نشتا. دا یاد ساتئ، خدای خاطر وکړئ. مونږ استاسو وسم خویندې بچیانې هغه موجود دي، که څوک سره په دې شرایطو باندې رشته کوي ویې کړئ او که نه کوي خپل کار وکړئ. الله فرمایي زه به ستا دپاره د دې نه بهتر لار پیدا کوم چې ته یو ځل شریعت باندې د عمل اراده وکړې چې زه به شریعت باندې عمل کړم. الله په ذات باندې قسم چې اسمان نه رب متعال دستا په دغه کار کې امداد کا کوي نه که بیا راته ووایه